د سوالاتو جواباتو سلسله چې دا هغه شروع کوو. مفتی صاحب د چترال نه محمد زمان صاحب جی سوال کړی دی چې که چېرته یو کس دی هغه د فرضو مونځ ته ودرېږي، فرض کوي او هغه په خوله باندې نیت د نفل وکړي، نو دا څنګه مونځ کې څه خلل خو نه راځي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اولنۍ مسله دا چې دا خبره مونږ زده کړو چې نیت د زړه ارادې ته ویلی شي، یعنی چې د انسان په زړه کې د کم څیز اراده وي همدقې ته نیت ویلی شي. په خوله باندې الفاظ ویل دا صرف د دې دپاره وي چې که چېرې د انسان ذهن منتشر وي، ذهن یې ګډ وډ وي، نو د دې خولې د وینا د وجې نه دغه ذهن یو ځای باندې جمع شي، توجه برابر شي، د هغې اثرات بیا ښه راوځي او په خولې باندې ویل دا بهتره ده. که چا ونه وي په خولې باندې نیت نو هېڅ سباک نشته دی. لہذا که یو کس ودرېده د فرضو مونځ په اراده باندې او هسې د خولې نه نفل لفظ ووته، نو چونکې دا د زړه اراده ده د فرض مونځ ده، نو په دې باندې هېڅ نقصان درته نه دی رسېدلی، د مونځ بالکل درست دی او مونځ شوی دی. جی شکریہ. جی مفتی صاحب ماجد خان صاحب جی ثوابینا هغه سوال دا کړی دی جی چې زنانه هغه تحیت الوضو او تحیت المسجد چې دی هغه په کور کې دا هغه مونځ کولی شي که نه؟ اصل کې د زنانو دپاره جومات ته تګ نشته دی. تحیت الوضو او تحیت المسجد عام طور باندې چې زمونږ کم د سړو دپاره مساجد جوړ شوي، نو زنانه هغې ته نه ځي. لہذا دا سعادت دا زنانه هم حاصلولی شي، خو په داسې صورت کې حاصلولی شي چې کله د اودس دپاره خو څه مقام دا ضروري نه دی چې په هغه مقام کې چې له سړی اودس وکړي. لول خو دا خبره مونږ زده کړو چې تحیت الوضو څه ته وایي او تحیت المسجد څه ته وایي. تحیت المسجد یعنی د اودس چې کله سړی وکړي نو د هغې تحیت الوضو دې ته ویلی شي چې کله انسان اودس وکړي نو د هغې نه بعد د شکرانې په طور باندې 2 رکعاته نفل ادا کړي، دې ته تحیت الوضو ویلی شي. او تحیت المسجد دې ته ویلی شي چې کله انسان مسجد ته تشریف یوسي نو په هغه وخت کې د مسجد د سلامۍ دپاره 2 رکعاته دې نفل ادا کړي. اوس زنانه چونکې مسجد ته نشي تللی او د دغې تحیت المسجد دپاره مسجد لازمي دی، نو مونږ ووایو چې د زنانه د سعادت او د نیکي مونږ ضایع کوو نه. لہذا زنانه چې په کور کې په کوم ځای کې مونځ کوي، کوم ځای مختص وي، کوم ځای کې اعتکاف ته کینی عام طور باندې دغه شان کوم ځای کې مصله ځان ته خورئ، نو هغه ځای ته چې کله ور داخله شي پکار دا ده چې زنانه 2 رکعاته نفل به طور تحیت المسجد وکړي، الله جل جلاله به ورته هغه اجر ورکوي. او د تحیت الوضو دپاره چونکې د ځای تعیین نشته دی چې کوم ځای کې دی وکړو، نو دا خو په کور کې کیدلی شي. لہذا زنانه دا تحیت المسجد هم کولی شي او تحیت الوضو هم کولی شي. جی شکریہ مفتی صاحب. جی بشرا بیگم جی د تورغر نه هغې دا سوال کړی دی جی چې که په مونځ کې چېرته د انسان نه 2 غلطۍ وشي نو په دغې مونځ کې یوه سجده سهوه پکار ده که نه 2 سجده سهوې به کوي؟ جی که په مونځ کې هر څومره داسې خطاګانې وشي چې د هغې د وجې نه په مونځ کې په انسان باندې سجده سهو لازمیږي، نو صرف د هغې دپاره یوه سجده سهو کافي ده، 2مې سجده سهوې ته هېڅ ضرورت نشته دی. د ډېرو خطاګانو دپاره یوه سجده سهوه د مونځ کافي کیږي. جی شکریہ. روح الامین روحانی صاحب جی سوال کړی دی چې مفتی صاحب که چېرته یو ځوانه زنانۍ او هغه د یو ځوان علیم تقریر ګوري یا بیان چې کوم دی هغه اوري، نو د شریعه حیثیت چې کوم دی هغه مونږ ته لږ پکار دا ده چې که زنانه واعظ اوري نو هغه د ویډیو بیان نه اوري او آډیو بیان دی، کوشش کوي چې آډیو بیان دی اوري. خو که بیا هم چرته د فتنې کې د غورځېدلو څه شیبه پیدا کیږي، څه لار وځي، نو پکار دا ده چې دغه واعظ دی هم دی پرېږدي. جی شکریہ. محمد صادق صاحب جی تیمرګرې نه هغه سوال کړی دی چې که چېرته یو انسان دی هغه دغه غاښ لګولي د سونې
د هغې غاښې لګولي، نو لهذا په دې باندې د دې سونې د دې غاښو زکات شته که نشته؟ جی عام طور باندې د سونې دا غاښ دا خلک لګوي. دا سوال چې کوم دی نو دا داسې دی، حقیقت دی. نو کچری یو انسان د سونې غاښ ولګول، هو د دې سره یو ټکی به زه سیوا کوم، سوال کې خدا نشته دی چې عام طور باندې د دې غاښونو د ښکلایۍ دپاره هم او دغه شان د غاښونو د سیدهوالي دپاره په دې غاښونو کې یو تار چلیږي. نو دا مالداره کم خلک نو دی د سونې تار استعمالی د هغې دپاره. نو په دې دوانو صورتونو کې که چېرې چا د سونې غاښ لګولی وي او هغه دومره سونه چې دی پې صاحب د نصاب جوړیږي، پیسې دومره د هغې قیمت جوړېده چې دی صاحب د نصاب جوړیږي، یا د ده سره جیب کې کمې روپۍ وي هغه ورسره یوځای شي او د دې د مجموعې نه دی صاحب د نصاب جوړیږي، نو په دغه شخص باندې د دې زکات ورکول لازم دي. خو هغه وخت کې دا لازم دي چې په اسانۍ سره دا غاښ لرې کیږي. که چېرې دا غاښ داسې فټ شوی وي چې دا په اسانۍ سره، یعنی د اپریشن په اسانۍ سره، د اپریشن خامخا د دې دپاره ضروري وي، د اپریشن نه بعد دا لرې کیږي او کړاوي پکې دته تکلیف وي، نو بیا په دغه صورت کې په ده باندې هیڅ قسمه زکات ته دغې غاښ نشته دی. د هغې وجه دا ده چې د زکات دپاره شرط دا دی چې دا مال به نامي وي، او چې کله دا غاښ لرې کیږي یعنی د جدا کیږي د دې اورۍ نه، نو د دې مثال داسې دی لکه دا مال نامي دی، دی خرڅولی هم شي، سبا پې کاروبار هم شروع کولی شي، سبا یې بل چاته هم ورکولی شي. او که چېرې دا داسې فټ شوی وي چې نه لرې کیږي بغیر د اپریشن نه، نو دا د مال نامي په حکم کې نه دی، لهذا بیا پې زکات نشته دی. خو عام طور زمونږ علمای کرامو هم دغه خبره لیکلې ده چې کم غاښونه فټ کیږي نو هغه بغیر د اپریشن نه لرې کیږي، لهذا هر هغه غاښ چې د سونې نه جوړ شي او په جامه کې ولګولی شي یا په اورۍ کې ور فټ کړی شي، نو په هغې باندې چې کله نصاب ته رسي د هغې قیمت، نو زکات پې لازم دی. جی شکریہ مفتی صاحب. محمد ابراهیم صاحب جی د ثوابۍ نه هغه دا سوال کړی دی چې په کریډټ کارډ باندې زکات شته او که نشته، د لږ وضاحت تو تام وکړو. جی اولنۍ خبره خو دا ده چې کریډټ کارډ زمونږ د علمای کرامو په نیز باندې استعمالول جایز نه دي، په دې کې سود راځي. کریډټ کارډ داسې شی چې د بینک ته طرف نه تاته یو کارډ میلاو شي، اگر چې ستا سره په جیب کې روپۍ نه وي، ته چېرته ځې نو هلته کې ځه، تاته به بینک والا قرض درکوي، هغه کریډټ کارت ته به ستا پیسې ډاونلوډ کیږي او چې کوم وخت کې ستا ضرورت وي نو هغه به ورکوي. دا خو دلته کې پاکستان کې به کم وي او شاید یې نه، او بهر ملکونو کې خو ډېر استعمالیږي دا، خلک پیسې نه ګرځوي، دغه کریډټ کارت ګرځوي، په لکونو روپۍ په هغې کې موجود وي. نو اولنۍ خبره دا زده کوي چې کریډټ کارت استعمالول دا جایز نه دي، په دې کې سود راځي د بینک ته طرف نه، تا ته چې کومې پیسې ډاونلوډ کیږي، تا ته کومې پیسې کارت ته درځي، نو په دغې باندې د دغې قرض د وجې نه ستا نه زیاتې روپۍ اخیستی کیږي، لهذا دا استعمالول جایز نه دي. ها اوس مسله د زکات، نو چې په کریډټ کارت کې ستا سره څومره پیسې دي نو هغه په تا باندې د بینک قرض دی، او د قرض په صورت کې چونکې دا ستا ملکیت نه دی، لهذا په تا باندې زکات لازم نه دی په کریډټ کارت په دغې صورت کې. جی شکریہ. شیخ احمد صاحب جی لاهور نه هغې دا سوال کړی دی چې زمونږ 3 میخې دي، نو لهذا دغه 3 میخې چې زمونږ دي په موږ باندې د زکات شته که نشته؟ جی په دغه 3 میخې دا په دې باندې زکات نشته دی، او کدای چرته د تجارت لپاره نه اغستی، د تجارت مطلب دا دی چې اغستل خرڅول نه کوي، نو بیا په زکات نشته دی. او کچری دا د تجارت لپاره اغستل خرڅول کوي، نو بیا په زکات شته دی. اوس کچری دغه میخي د ذاتی ضرورت لپاره د ځان لپاره استعمالي، د کور لپاره، او د دینه کم پي راځي هغه خرڅي، نو بیا لازم ده چې د پيو کمی روپۍ دي او په هغې باندې کال تیر شوی وي، نو په هغې باندې به زکات لازم وي. د هغې نه به زکات چې کال پې تیر شي، د هغې پیسو نه به د پيو دا پیسو نه به دیو زکات چې کوم دی نو ادا کوي. جی احمدزاده صاحب جی هغه دا سوال کړی دی چې منځ دوران کې ماسک اچول جایز دی او که نه دی؟ د ضرورت د تحت د وجې نه په نن سبا زمانه کې د منځ دوران کې ماسک اچول بالکل جایز دی بلا کراهته، او کچری ضرورت نه وي عام حالاتو کې چې دا وبا نه وي مثلا یا بل څه داسې عذر نه انسان ته، نو په هغه وخت کې ماسک اچول، مخ پټول
یعنی چهره ډامپول دا چې کوم دي نو دا مکروه دي. د دې نه بیا حفاظت چې کوم دی نو انسان ته پکار دی. جی شکریہ. محمد جابر صاحب جی هغه سوال کړی دی چې د زکات په وخت کې دغه زکات د پیسې چې کوم دی دا متعین کول لازمي دی او که نه؟ د زکات چې کله انسان بل ته ورکوي نو په هغه وخت کې دا لازمي خبره نه ده چې انسان بل چاته چې غریب دی هغه ته ورکوي او هغه ته ووایي چې او دا د زکات رقم دی زه یې تا ته در کوم. یعنې دا لازم نه دي چې ته چاته پیسې ورکوي او هغه ته دا تعیین وکړي چې زه تا ته د زکات دا روپۍ در کوم. که تا زکات راواغسته او غلی دی پټ هغه له ورکه هغه غریبو فقیرو زکات پې کېده نو بالکل دا جایز دي. تعیین لازمي نه دی او په کار هم دغسې ده چې انسان یې تعیین ونه کړي ځکه چې د زکات مال ته هغه سړی لاس نیسي چې کم از کم هغه غریب نو د هغه دا غربت ښکاره کول او په هغه باندې چې کوم دی نو د دې د وجې نه یو پرشر غورځېږي. د دې وجې نه په کار دا دي چې پټ هغه حواله کړی شي یعنې هغه ته دا وینا ونه کړی شي چې دا د زکات رقوم دي تا ته زه حواله کومه. یو خبره یاد ساتل پکار دي که دغه زکات مونږه یوې ادارې ته وړو یو مدرسې ته وړو نو په دغه صورت کې بیا پکار مونږ ته دا دي چې مونږ د دغې تعیین وکړو چې دا کم مالیات والا هلته کیوي هغې ته مونږ د حواله کوو نو مونږ ورته ووایو چې دا د زکات رقم دی. ځکه چې په مدارسو کې دغه شان ادارو کې د یتیمانو په ادارو کې په هغې کې ډېر مدونه وي د صدقاتو جدا وي د خیراتو جدا وي او د زکات جدا وي. نو د زکات هغه مال هغه یو خاص صورت کې هغې استعمالی. په دغه صورت کې مونږ ته لازم دي چې مونږ د زکات تعیین بیا وکړو هغې ته ووایو چې دا د زکات رقم دی او هغې په صحیح مصرف کې چې کوم دی نو استعمال کړي. جی شکریہ. مولانا ساجد الرحمن صاحب جی سوال کړی دی چې د ماښام مونځ څه وخت پورې کیږي؟ د ماښام مونځ د ماسخوتن د مونځه پورې کیږي. د دې مونځ چې کوم دی نو وخت ظاهر دی. جی شکریہ. محمد زکریا صاحب جی هغه سوال کړی دی چې که چېرته یو غیر مسلمه ګاونډي وي د انسان پړوسی وي غیر مسلمانو هغه ته زکات ورکول جایز دی او که نه؟ د زکاتو مد چې کوم دی او مصرف نو هغه صرف مسلمان دی یا نارینه او یا زنانه چې کله دی غریبان وي. د دې نه علاوه زکات کافر ته ورکول دا جایز نه دی. دا زکات نه ادا کیږي. غیر مسلمه ته ورکول دا نه ادا کیږي. په کار دا ده که ستا ګاونډي غیر مسلمه هغه ته ضرورت نو ته د عامو نوافل چې کوم صدقات دي د هغې نه زکات په کار دا ده چې ادا کړی شي. جی شکریہ. زمونږ یو بل دوست دی جی هغه سوال کړی دی جی چې د زکات دا رقم چې دی د دې نه یو کس دی هغه وفات شو او هغه چې کوم دی هغه قرضدار دی غریب دی نو دغه قرض د دې زکات ته د مال نه ادا کولی شي او که نه؟ چې یو کس دی هغه وفات شو په هغه باندې قرضه ده نو بل سړی د هغه دا قرضه په دې زکات کې ویستلی شي او که نه؟ نو یاد ساتئ دا خبره چې کوم سړی وفات شو د هغه معامله بالکل ختمه شوله هغه اوس قابض نشي جوړېدی په دې زکات مال باندې. نو لہذا چې کوم چا باندې وفات شو هغه او د چا په قرضه وه نو هغه قرضه د زکات د مال نه ادا کول دا جایز نه دي. که چا ادا کړي نو دغه زکات نه دی ادا شوی. په کار دا ده چې دا دوباره د دقې رقومو چې کوم دی نو حوالګي بل چاته وکړي غریب ته. جی شکریہ. عمران خان صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په څومره سونه زکات ورکولی شي؟ دې باندې تفصیلي گفتگو ما کړې هم ده. د دې 3 قسمه نصابونه دي. اولنی نصاب هغه مقدار هغه دا دی چې د انسان سره صرف سونه موجوده وي. دویم چې د انسان سره صرف چاندي موجوده وي سپین زر. او دریم چې د انسان سره څه سامان موجود وي او څه نغدي روپۍ ورسره موجود وي. که چېرې دا 3 واړه د انسان سره لږ لږ موجود وي هم پیسې وي هم سامان دی هم چې کوم دی نو سره زر دي هم سپین زر دي دا ټول څیزونه ورسره موجود دي لږ لږ او ټول لا جمع کړی شي او د 52 تولې چاندۍ قیمت د دې مقدار رسی نو په دغه صورت کې په دې ټولو څیزونو باندې زکات ورکول د دې نه لازم دي. دا سړی به موږ وایو چې صاحب نصاب دی. که چېرې صرف سونه موجود ده
او 1 روپۍ د دې سړي سره نقد نشته دی. دغه شان سپین زر ورسره هم معمولی غونته کې نشته دی. دغه شان سامان هم د ضرورت نه سیوا د سره معمولی غونته کې نشته دی، صرف د مالک ته د سونې. نو په دغه صورت کې به موږ د توایو چې ستا 1.5 تولې سونه په هغه صورت کې به په د باندې زکات لازم وي. که چېرې د دې نه 1 رتی هم کمې وي د 1.5 تولې سونې نه، نو په د باندې زکات نشته دی. که چېرې صرف چاندي وي، نو په دغه صورت کې 52 تولې چاندي یعنی سپین زر دا چې کله قیمت دا کله د سره دومره قیمت والا سونه چاندي موجود ده، نو په دغه صورت کې به مونږه 52 تولې چاندی باندې نصاب مقدار ګرځو. نو لہذا که چېرې مجموعي نو بیا خو د چاندی نصاب دی، او که یوازې نو د چاندی به جدا حسابولی شي او د سونې به جدا حساب کولی شي. جی شکریہ رفیع اللہ صاحب جی. ابو عباس صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب نماز جمعہ کے لیے مسجد شرط ہے یا نہیں؟ سید الرحمن شاہ اللہ. دې کې جی 2 قسمه خبرې دي. عام طور باندې د جمعې د منځ دپاره مسجد شرط نه دی، لہذا د جمعې منځ په کور کې هم انسان ادا کولی شي. دغه شان په فیکټرۍ کې هم دا منځ ادا کولی شي. دغه شان په جیلخانه کې هم دغه منځ ادا کولی شي. خو نوی یو مسله دا راغلی ده چې د جمعې د منځ دپاره اذن عام شرط دی، یعنی چې هر چاته به هلته کې اجازت وي چې دا لاړ شي هلته کې. یعنی یو شرط خو د جمعې دپاره دا دی چې هغه به مصر وي او کسان چې کم دی نو هغه به پوره وي، د 3 نه به زیات وي. دویم شرط ورته دا دی چې اذن عام به وي، اجازت به هر چاته چې هغه ورشي د جمعې د منځ دپاره. اوس کور کې عام طور باندې که چېرې داسې وکړی شي چې بالکل اذن عام ونه کړی شي او یو څو افراد راجمع شي په کور کې د جمعې دا منځ وکړي، نو بعضې علمای کرام فرمایي چې په دغه صورت کې دا جمعه نه ده شوې، ځکه چې اذن عام شرط مفقود دی. او که چېرې دیو اجازت ورکي چې یاره څوک دی مونږ چاته وایو نه چې تاسو راشئ، خو که څوک راله نو خیر دی هغه دی زمونږ سره منځ ادا کړي. نو بیا که کور کې هم څوک منځ کوي نو بالکل د دې منځ جایز دی، د جمعې منځ او د 3 کسانو نه چې کله دی زیات وي بیا په کور کې هم دغه جمعې منځ کېدلی شي. جی شکریہ رفیع الله صاحب جی السلام علیکم مفتی صاحب. که چېرته یو سړی کور په کرایې ورکړی او کرایه میلاوېدو سره خرچه کې دا پیسې چې کم دی دا لاړې شي، یعنی پیسې جمع کیږي نه، نو په دې باندې زکات شته که نه؟ نو چې پیسې نه جمع کیږي او په پیسو باندې کال نه تیر شوی نو په دغه صورت کې بیا زکات نشته دی. البته که چېرې ستا سره دومره روپۍ موجود وي چې د کال په اول کې ته صاحب د نصاب مثلا ستا سره 43 44 40 هزار روپۍ موجود دي د کال په شروع کې، او په منځ کې ستا سره 1 روپۍ نشته دی یا روپۍ دي خو لږې روپۍ دي، او بیا د کال په اخیره کې هم ستا سره روپۍ د هغې سره نورې رالی، نو بیا به ته دا نه وایې چې یاره دا نورې کمې راغلي دي نو چونکې په دې باندې کال نه دی تیر شوی زه به د دې زکات نه ادا کوم. نه، دغه مجموعه چې اول سر کې څومره وي دغه به هم یو ځای کې د کال په اخیره کې چې څومره روپۍ ستا سره راغلي دي هغه به ورسره هم یو ځای کې د ټولې د مجموعې نه به زکات ادا کړي. جی شکریہ. حبیب صدیقی صاحب جی هغه وایي چې که څوک غټ کاروبار کوي او په هغې کې قرضدار شوی وي نو هغه سره د کاروبار زکات د دغې کاروبار نه دغه زکات ورکولی شي که نه؟ چې د قرضه دا غټ کاروبار والا سړی د قرضه دومره وي چې د شاته مال ډوب کړی وي او د صاحب نصاب نه یې پاتې شوی نو بیا خو به د باندې زکات نشته دی. البته دا خبره ده که چېرې د مخکې ګټه وټه کړې ده په د باندې کلونه تیر شوي دي، ډېر کلونه د زکات نه دی ادا کړی او اوس دی غریب شوی دی، نو دا کم زوړ نصاب او په د باندې دا کلونه تیر شوي دي زکات چې کم باقي دی دا د دې زمینه فارغېږي نه، په د باندې به هر صورت کې دا لازم وي چې دا زوړ زکات دی ادا کړي. جی شکریہ. امداد الله مکی صاحب جی د کرونا وایرس د وجې نه صف کې فاصله کول جایز دي که نه؟ یعنی صف کې فاصله د کرونا وایرس د وجې نه نن سبا جی د احتیاط په بنا سره د دې بیماری چې د لګېدو پوره یقین دی نو په دغه صورت کې بالکل فاصله کول د دې گنجائش شته دی. جی سید ولی صاحب جی السلام علیکم. څنګه مفتی صاحب چې یو کس ګیره خروي
او د جمعې مونځ ته مخکې شي او د جمعې مونځ ته مخکې شي نو په ده پسې مونځ کېږي او که نه؟ ګیره خریل دا کار د فجور او د فسق دی، یعنی دا د ګناه کار دی. لہذا څوک چې ګیره خری نو دغه سړی فاسق دی او فاجر دی، ګناهګار دی. او په ګناهګار پسې جمع کول یعنی هغه امام جوړول مستقل طور باندې دا مکروه دی. لہذا که مونځ چې په هغه پسې وشي دغه مونځ د دغه فسق د وجې نه د امام د فسق د وجې نه دا مکروه دی، دا مکروه دی. البته دومره خبره ده که چېرې په دغه ځای کې بل څوک موجود وي او هغه شرعي برابر وي په جوسه باندې د هغه ګیره او دغه شان لباس وزقته د هغه د شریعت موافق وي نو په کار دا ده چې هغه مخکې شي. که چېرې هېڅوک نه موجود او ټول داسې کسان افراد موجود وي چې د ګیرې د ټولو نه وي نو په دغه صورت کې داسې نه ده په کار چې جدا جدا مونځ وکړی شي. همدغه سړي پسې دې مونځ وکړی شي، مکروه به مونځ وي، البته دې ته به د جمع دا ثواب دا به ورته میلاویږي. جی نوید رحمان صاحب جی، زه اسلام آباد کې یم او 15 دن مسافر یم او 15 دن په کور کې یم نو سفرانه مونځ کومه که نه؟ جی که چېرې ستا مقدار د سفر دومره دی چې ته پې مسافر ګرځې، یعنی د 48 کیلومیټر نه زیات چې کم دی نو 72 کیلومیټر نه او 48 میل نه زیات تا مسافت سفر کړی دی او 15 ورځو نه زیات ستا اراده نو په دغه وخت کې خو ته مسافر نه یې، ته به دغلته کې اوسېږي او د اقامت مونځ به کوې، یعنې پوره مونځ به کوې. که چېرې د 15 ورځو نه دی کمه اراده ده نو په دغه وخت کې به ته صرف 2 رکاته 4 رکاتي مونځ 2 رکاته ادا کوې د سفر. یو مسله یاد وساته چې که چېرې ستا اراده دا وي چې نن به ځم او سبا به ځم او ذهن کې د دا خبره نشته دی چې 15 ورځو پورې به پرفیکټ د دې وخته پورې به زه دلته کې ایسار یم او په دې کې میاشتې هم تېرې شي نو په دغه صورت کې به ته بیا هم مسافر 2 رکاته مونځ به سفرانه ته ادا کې. ستا دپاره دا جایز نه دي چې ته 4 رکاته مونځ ادا کې، پوره مونځ به ته نه ادا کې، د سفر مونځ به ادا کې. جی شکریہ. محمد اکرام صاحب جی هغه سوال کړی دی جی چې د زکات د مال نه نن سبا جی دا رمضان چې شروع شي نو په دې کې دا مالدار خلک اکثر داسې چل کوي د زکات د مال نه خلکو ته افطاری ورکولی شي او که نه؟ جی دا بالکل زمونږ بعضې خلک داسې وي چې مالدار نو غریبانو ته د زکات په هغه مال کې په روژه کې افطاری ورکوي، درستخان غوړی. او بیا خاص کر دا سیاسي خلک چې کومي نو دا درستخانونه ډېر غوړی. نو دې کې یاد دا خبره ساتئ چې د زکات مال فقیر ته مکمل طور باندې حواله کول دا لازم دي، یعنی چې د هغه قبضه په هغې باندې حاصله شي. که هغه مال هغه د ځان سره اوچتی نو بالکل ممانعت نه وي. که هغه مال د هغه ملکیت ته جوړ شي که څه پې کوي نو هغه ته به اجازتي، دا نه چې بیا هم ته مال هغه ته حواله کړي او ستا اختیار پکې چلیږي، په دغه صورت کې دا زکات نه ادا کیږي. اوس به راشو دې مسلې طرف ته چې آیا درستخان لګول د افطارۍ او د زکات د مد نه پیسې ادا کول په دې کې په هغې باندې روټۍ خوراک ورکول دا جایز دی او که نه؟ که چېرې په دغه درستخان باندې ټول غریبانان ناسي او هغه داسې وي چې مستحقین زکات پې کیږي نو بیا خو دغه زکات ادا شوی دی. خو که چېرې په دغه درستخان باندې خانان مالدار خلک کینی او مستحق نه وي د زکات نو بیا دغه زکات نه ادا کیږي. خو عام طور باندې دا لیدلی شوي دي چې دغه درستخانونو له څوک ځي د افطاری په وخت کې نو هغه اکثر غریبان خلک وي، نو لہذا دا زکات ادا کیږي. خو په دې کې یو شرط لازم دا دی چې دغه سالن یا دغه وریجې که چا پخ کړي وي او خورې کړي وي نو دغه د دقې غریب ملکیت جوړ شي، داسې نه چې که چېرې هغه تیلی کولاو کی یا ډبې راوړي او دغه خپله حصه وریجې هغې ته اچوي او ته ورته وایې چې د وړو کار به پکې نه وي نو دا صورت چې کوم دی نو بیا جایز نه دی. هغه ته به هر قسمه اختیار په دغه وریجو کې، په دغه سالن کې، په دغه روټۍ یا نور څیزونه دي په دې کې به هغه ته حاصلي، که کور ته وړي او که دلته خوري او که هر څه چل پې کوي. جی شکریہ. سلیمان خان صاحب جی مفتی صاحب نه پوښتنه وکړي چې ماسخوتن جمع کې 2 رکاته تلي نو اخري 2 رکاتونه به ډک کې او که تش؟ همیشه دپاره چې انسان د امام سره ودرېږي او د کم رکاتونه وکړي نو دغه رکاتونه به د اولنی وي
او چې بیا ځان له اخیری وي او چې بیا ځان له دې مونځ کوي نو دی به دغه رکعتونه ډک کوي. جی شکریہ. جی زمونږ بل ملګري جی هغه سوال دا کړی دی چې که چېرته یو انسان دی هغه اوس خو رمضان المبارک هم را روان دی، که هغه د سحري چې کومه ده چربانګ هغه روټۍ خوري او په دغه دوران کې به د باندې اذان وشي نو دغه روزې ته چې کوم دی دې ته څه نقصان خو نه رسي؟ دا خبره زمونږ عوامو کې مشهوره ده چې د اذان انتظار کوي، خو لیکن په دې خبره باندې مونږ ته ځان پوه کول پکار دي چې د روژې تعلق د اذان سره نه دی، د روژې تعلق د ماتولو دغه شان د نیولو دا د اوقاتو سره دی، د وخت سره دی. که چېرې وخت پوره شوی وي اذان دی نه شوی په دغه وخت کې ته روژه پکار دا ده چې بنده کړي. که چېرې وخت پوره شوی وي اذان دی نه شوی په دغه وخت کې تا ته جایز دي ته روژه ماته کړي. اوس یو کس دی هغه سحري کوي او هغه خوراک شروع کړی دی تر دې حده پورې چې په هغه باندې اذان ویلی شو، نو عام طور اذان چې ویلی کیږي نو دا د وخت د داخلېدو نه بعد ویلی کیږي، نو معلومیږي دا چې د سړي خوراک په داسې وخت کې کړی دی چې پکار دا و چې د روژه د هغې نه مخکې بنده کړی وی. لہذا په دغه ورځ باندې چې چا باندې اذان ویلی شو د ده دا روژه نه ده شوې، دی به تر ماښامه پورې خو دغه شان وږی ناستي، څه به خوري هم نه څه به څکي هم نه، او د روژې په شان به وخت تیری خو د دقې روژې قضا به چې کوم دی نو دوباره دا بیا راوړي او په ده باندې لازم دي چې دغه قضا راوړي. نو لہذا معلومه دا شوه چې مونږ ته د وخت پابندي پکار ده، اذان ته نه دي کتل پکار چې وخت څنګه داخل شي، نو پکار دا ده چې د هغې نه یو 4 منټه 15 منټه احتیاطاً مونږ مخکې خپل روژه دا بند کړو. جی شکریہ. نعیم بخاری صاحب جی سلام کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ سلام کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ سلام دعا ہے اور دعا عبادت ہے. تو یہ اس طرح ہو گیا کہ جس طرح کسی شخص کو عبادت کے طور پر اپنی عبادت کو دوسرے کے لیے استعمال کرنا، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے. جی دلاول او رغزی صاحب جی که زکات په بدل کې یو ضروری سامان چې کوم دی هغه ضرورت وي او هغه چاته ورکړی شي نو دا جی د زکات په مد کې سامان هم ورکول جایز دي، نقد پیسې ورکول هم جایز دي، او بهتره خبره دا ده چې انسان د غریب د مستحق د کمزوري سړي او هغه پوزیشن ته وګوري، حالت ته وګوري چې هغه ته د څه قسمه څیز ضرورت وي هغه ورته ادا کړی شي. که د سامان ضرورت دی نو سامان ورته یوسه، دغه شان که د نقد روپو ضرورت دی هغه ته پکار دا ده چې نقدي روپۍ ورته حواله کړی شي. لیکن به هر حال چې څه هم ورکړی شي په زکات کې، اگر چې هغه مستحق ته د هغه څیز فی الحال ضرورت نه وي خو بیا هم زکات ادا کیږي. جی محمد اقرار صاحب د رمضان المبارک د هرې روزې دپاره د علیحده د الګ الګ نیت کول شرطي که نه دي؟ جی د رمضان المبارک د هر یوې روژې دپاره جدا جدا نیت دا لازمي دی. یو کس داسې دی چې نن نیت وکړو او سبا دپاره نیت دا دی چې زه به روژه نه نیسمه او دی دغه شانتې پاتې شو، سحر د سحرۍ ته راپانسېده او دا وخت تیر شو تر دې حده پورې چې غرمه هم تیره شوله، یعنی چې کله نور نیمې ته راشي د اسمان دقه وخت هم تیر شولو او دی وایي چې زه به روژه نیسمه، نو په دقه صورت کې د دغه روژه نه ده شوې. لہذا د رمضان د هر یوې روژې دپاره جدا جدا نیت دا لازمي دی. خو تاسو ته مخکې اول سر کې ما خبره وکړه چې د نیت مقصد دا نه دی چې په خوله باندې به خامخا موږ دا اقرار کوو چې زه د رمضان المبارک فرضي روژه نن نیسم، نه، چې انسان کله د رمضان المبارک په اولنۍ ورځ باندې روژه ونیسي نو ذهن کې دغه خبر راشي چې دا ټوله میاشت به زه د رمضان المبارک روژې نیسمه. لہذا په خولې باندې وینا ته ضرورت نشته، که د ده په زړه کې دا خبره موجود وي چې سهار زه روژې له پاسمه د رمضان المبارک، نو دا خود به خود نیت دی د ټولې روژې په دغه ترتیب سره بالکل جایز او درست دی. جی ایوب خان صاحب جی امام نے جب قرات شروع کیا ہو اور دوسرا آدمی آ جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ خاموش کڑا ہو. جی شکریہ.
مفتی صاحب زمونږ یو بل دوست دی هغه دا سوال کړی دی چې د روزې په حالت کې که چېرته انسان ته بلغم راشي یا د پوزې ریشه چې کومه ده دا راشي نو د دې په ذریعه سره د روجې ته څه نقصان نه رسي. یو خبره دی کې اهمه خبره دا ده چې که چېرې نفس کې طبیعت کې مزاج کې دا بده محسوسي چې دا سیزونه دننه تیر کی نو بیا خو په کار دا ده چې دا رومال راواخلي یا په اسانۍ سره دغه شان که چېرې څه صادر وي کپړه وي د په عمل قلیل سره په معمولي غونته کې حرکت سره هغه صفا کی. البته که نفس کې څه کراهیت نه محسوسوي دی او بدي نه محسوسوي او دی تیر کی نو په دې سره هیڅ قسمه روجې ته نقصان نه رسي. جی ارشد علي صاحب جی السلام علیکم. مفتی صاحب نه تپوس وکړي چې جمعات کې سلام کول څنګه دي؟ که چېرې خلک په خپلو عباداتو کې مصروف نه وي، تلاوت نه کوي، نوافل نه کوي، نور منځونه سنت فرض نه کوي نو په دغه صورت کې بیا کول جایز دي، بالکل ثواب به تاته میلاویږي. که چېرې څوک نفلو کې مصروف دي، څوک تلاوت کې او ته سلام وکړي او د هغې د وجې نه هغه په اسکارو کې مشاغلو کې عباداتو کې خلل واقع شي نو داسې کار نه دی پکار. جی شکریہ. کریم الله صاحب جی د روزې په حالت کې ټوت پیسټ استعمالول څنګه دي؟ د روزې په حالت کې ټوت پیسټ استعمالول دا پکار نه دي د هغې د وجې نه چونکې دننه حلق ته د هغې هغه ذایقه ځي د دې د وجې نه روژه مکروهه کېږي. که چېرې دننه لاړه او تیر کړی شو دغه ذایقه دغه اوبه دننه تیرې کړی شوې نو بیا خو بالکل روژه ماتېږي. نو لہذا احتیاط دا دی چې انسان ټوت پیسټ استعمال نه کړي، دا د مکروه سبب ګرځي د روژې دپاره. البته مسواک استعمالول بلا شک او شبه بغیر د څه کراهیت نه دا جایز دی او درست دی. جی شکریہ. ایوب خان صاحب جی نماز کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ لوگ اپنی عبادات کے بعد دعا مانگا کرے اور یہ قبولیت کا مقام بھی یہی ہے کہ انسان عبادت کرے اور اس کے بعد فوراً دعا مانگے. لہٰذا بغیر التزام کے ساتھ بغیر فرض سمجھتے ہوئے دعا مانگنا بالکل جائز ہے. جی قاری رحمت اللہ صاحب جی استغفار فضیلت سے دے مختصر شانتی کا ہوتا؟ جی د استغفار فضیلت خدا دے چې قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمائی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. اولنې فضیلت دا دے چې ستاسو گناهونه به الله جل جلاله معاف کی. دا څومره لوی عظیمه خبره ده چې انسان الله جل جلاله داغه گناهونه معاف کی او بالکل صفا شي. دویم یرسل السماء علیکم مدرارا، الله جل جلاله به تاسو باندې قسمه قسمه رحمتونه راوروي او هغه رحمتونه به کله د باران په شکل کې کله به نور داسې نعمتونه چې د اسمان نه به تاسو باندې راوریږي. په وخت ضرورت کې باران به هم په تاسو باندې راځي. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، او الله جل جلاله بستاسو اموال دا هم زیات کی، پیسې به در لډېرې در کی، تاسو ته به د زړه غنا هم در کی او داسې ظاهري غنا به درته هم در کی، مالداری به در کی. و بنین، او الله جل جلاله به د بچیانو په ځای باندې تاسو ته چې کوم دی نو نارینه اولاد در کی. یعنی بنین جمع راوړه او د الکانو تذکره وکړه چې الله جل جلاله به نارینه اولاد ستاسو دپاره در کی. داسې نور فواید دي، خدا د قرآن یو مختصر آیتو ستاسو مخې ته مازی. جی شکریہ. شاه خالد صاحب جی د تجارت یا د کاروبار په پیسو کې د زکات څه حکم دی؟ په تجارت کې چې کم مال ولګي بلا چې کله انسان د خپل ضرورت لپاره نه او د تجارت لپاره کم سیزونه راوړلی شوي وي په هغې باندې زکات لازم دی چې کله پې کال تیر شي د ټول سیزونو دا به راجمع کړی شي. د هغې به که قرضې وي قرضې به ترې لرې کړی شي او دغه شان که چرې ستا په چا باندې قرضونه یې هغه به ورسره هم راجمع کړی شي او د دې ټولو نه به زکات چې کوم دی نو مستحقینو ته 40 حصه ورکړی شي. جی شکریہ. محمد احمد صاحب جی الجبار والی انگوٹھی پہننا کیسے؟ جی پکار دا ده مونږ ته چې اول خو ګوتما استعمال نکو ځکه چې هدایه کې دي والترک افضلو، چې
ګوتمه پرېښودل افضل دي او بلکې دا خو شوق دی د هر چا نو که چېرې ګوتمه استعمالی نو بالکل هغې کې هر قسمه غمې استعمالول دا هم جایز دي خو لیکن لازمه دا خبره ده چې هغه باندې یقین اونه ساتلی شي چې یاره دا غمې چې کم دی نو دا د پلانکي سیز دپاره کار کوي او دې کې چې کم دی نو د پلانکي زی خاصیت دی دا به دا چل کوي دا به دا چل کوي غلطې خبرې مشهورې دي عوامو کې او څوک چې دا ګوتمې خرڅوي باباګان هغوی ته هم داسې ډېرې قصې په دې متعلق دا فیروزه نو دا به دا چل کوي دا چې کم دی نو سور کاڼی چې عقیق دی نو دا به دا چل کوي دا به دا نو دا خبرې به دې باندې یقین ساتل دا درست نه دي البته تا چې کوم د الجبار دا د خدای نوم دی د الله تعالی صفتي نوم دی نو په دغه وخت کې عام طور زمونږ ګوتمې چې په لاسي نو هغه په ګس لاس باندې او په دې باندې انسان استنجا کوي نو په کار دا ده چې دغه ګوتمه استعمال نه کړی شي ها البته که استعمالیږي نو بیا د حفاظت وکړی شي چې په وخت اودس کې دغه شان په داسې وخت کې چې انسان لاس په ځمکه ږدي نو دا ګوتمه د استعمال نه کړی شي او په کار دا ده چې بالکل استعمال نه کړی شي د دې احتیاطونو نه به سړی بچ پاتې شي. جی سوالات ډیر دي جی مفتی صاحب مختصر جواب کو ته تاسو ورکوي ښه به وشي جی ټیم هم چې کوم دی نو هغه د پروګرام زمونږ ټیم هم وخته دی جی ختم شوی دی خو د ملګرو سوالات کړل دي نو مختصر جوابات ته کور کوي تاسو. هلال احمد صاحب جی السلام علیکم مفتی صاحب که یو کس نن سبا د وایرس د وجې د جمعې منځ ونه کي مطلب 2-3 هفتې ناغه جمعات کې د امام منځ ونه کي نو آیا دا خس چې کم دی دا د ایمان نه خارج کیږي؟ نه بالکل دا د ایمان نه خارج کیږي که چېرې دی په دې نیت باندې جمعات ته نه ځي چې هسې نه ما ته کرونا وایرس ولګي یا که چېرې ما کې څه موجود وي او بل ته زمانه ولګي او دی په کور کې مونځ کوي خو دا وله ضروري ده چې په کور کې کوي هسې نه چې په کور کې هم نه کوي جمعات ته هم نه ځي په کور کې مونځ کوي او کوشش کوي چې د جمع سره کور کې وکړي نو دته به هم حق ثواب میلاویږي کوم چې په جمعات کې دته میلاویده. جی شکریہ. سید نور شاہ دور صاحب اگر مسجد میں بعض لوگ عبادت میں مصروف ہو اور بعض فارغ بیٹھے ہو تو سلام کرنا کیسا ہے؟ تو پھر سلام آہستہ کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ سنیں جو ویسے بیٹھے ہو. اچھا جی. مفتی علامہ سید اکرام ولی صاحب کے بیانات اور مزید اصلاحی اور دینی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زندگی سے لطف اٹھائیے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے.